نن به مونږ وایو په جمله اسمیه کې متعلق خبر، جمله اسمیه کې متعلق خبر او بیا به سورة الفاتحه د دې ترکیب تاسو نه ان شاء الله تاسو به کوئ. مونږ مرکب ویل د غیر مفید او د مفید شروع شوی جمله اسمیه. نو جمله اسمیه کې مبتدا لکه وګوره هذا کتاب، دغه مبتدا او خبري شر دا مفرد راغلی دی. یو صورت دا دی، یو صورت دا دی چې د مبتدا خبر مفرد راشي او بل صورت دا دی چې د مبتدا خبر مرکب راشي. لکه دا هذا جدید مرکب توصیفي دی ځکه چې مونږ وکړه کتاب او جدید دې کې څلورو خبرو کې مطابقت وو، څلورو خبرو کې مطابقت وو نو مرکب توصیفي دی. او بل وګوره هذا کتاب زید، دلته خبر راغلی دی، خبر مفرد راغلی که مرکب راغلی؟ مرکب راغلی دی، خو چې مونږ وکړو دا مرکب اضافي و ځکه چې د دې معنی کتاب زیدن، زید کی کتاب، ما و چې مونږ ویلو چې کا کی پکې ترجمه کړي او مرکب اضافي کې د مضاف الیه ترجمه په اردو کې اول وی. نو کتاب زیدن زید کی کتاب، زید ما اول او مرکب توصیفي کې داسې نه وي. او بیا وګوره بل صورت دا دی چې مرکب د مبتدا نه بعد خبر راشي هغه جار و مجرور راشي. لکه زید فی البیت جار مجرور، زید مبتدا فی حرف جار البیت مجرور، دا جار مجرور دا به متعلق شي. خو لیکن دلته تاسو دا زده کوئ چې یعنی خبر راغلی متعلق خبر جار مجرور چې دا د مبتدا لپاره خبر واقع شوی، جار مجرور مبتدا لپاره خبر واقع. بل د څلورم صورت دا دی زید مع حامد، زید مبتدا مع ظرف حامد مضاف الیه. نو دلته خبر چې کم دی ظرف مضاف الیه واقع شوی، ظرف مضاف الیه دا متعلق خبر دته شبه جمله هم ویل شي. مخکې بیا سبق راځي شبه جمله څه شته ویل. اوس په موږ سبق وایي چې جمله اسمیه کې متعلق خبر په دې باندې سبق وایي. لکه الرجل موجود فی البیت، الرجل فی البیت. نو الرجل مبتدا، دا مبتدا مونږ څنګه وپېژنو چې دا اسم دی او معرفه دی. اسم چې معرفه وي په ابتدا کې راشي نو هغه څه شوي مبتدا وي. نو الرجل مبتدا او موجود دا خبر دی. ٹھیک ته فی البیت دا متعلق دی خبر، یعنی خبر متعلق سو زیاتوالی دی ورسره متعلق کنه خبر متعلق خبر دی، یعنی خبر متعلق خبر خودی چې موجودون نو دی موجود متعلق نور خبر ته متعلق خبر ویل شي. یعنی موجود دی فی البیت موجود چرته دی په کور کې. د فی البیت تعلق چا سره لري؟ موجود سره تعلق لري، یعنی ځکه ورته متعلق خبر متعلق. ٹھیک ته لکه طلب العلم فریضة علی کل مسلم. اوس په دې کې خبر شي دی فریضة. طلب العلم مبتدا دی، خدا مرکب مبتدا دی. طلب العلم مرکب مبتدا دی. ولې مضاف الیه او فریضة څه شی دی؟ خبر دی. علی کل مسلم، علی جار دی، کل مجرور مضاف دی. علی څه شی دی؟ علی جار دی، کل مجرور مضاف دی او مسلمین نو څه شي دا جار د پر مجرور شو. نو د جار مجرور متعلق شو
فریضه خبر دی کنه، خو دا علی کل مسلم دا جار و مجرور چې کم دی دا د متعلق دی، خبر متعلق یعنی نور زیاتی خبره ټیک دی. خو دغه جار یعنی چې کله جار و مجرور په جمله کې راشي نو د دې پر متعلق راوباسه. متعلق په جمله کې موجود وي هغه ته ویل شي ظرف مستقر. مستقر یعنی چې کوم ضمیر دغه ته ټکانه ملاوي مستقر ټکانې ته ویل شي، او چې کله پکې ټکانه ورته ملاوي شي ته ورته راوباسي. چې پکې موجود وي په جمله کې موجود وي هغه ته ظرف لغو وي، چې موجود نه وي هغه ته څه ویل شي ظرف مستقر چې ته راوباسي. بسم الله الرحمن الرحیم جار و مجرور هغه کې اشرعو ته راوباسي. دا اشرعو متعلق د جار و مجرور پر متعلق ته خو دې ته ظرف مستقر ویل شي چې تا راوباسه کنه د چې کوم ضمیر دی هغه ته ټکانه ملاو شو او چې را پیدا وي نو هغې ته ظرف لغو ویلی شي، یعنې ستا پکې څه کار نه وي چې موجود نه وي. ته نه اوس خبره واوره، دا مسله اوس ګرانه ده، ته یې بیا مخ ته لاړئ. ما چې په ذهن کې راتله چې تاسو کې یو کس دا سوال کوي چې دا الرجل موجود فی البیت طلب العلم فریضة علی کل مسلم. او دا اول خو به دا زده کوي چې دا هغه څه شی وي د متعلق د خبر څه شی وي. دا به یا اسم فاعل وي یا به اسم مفعول وي یا به فعل وي، ورستو به یې ګورې ورستو که دا نه وي بیا به ته راوباسي. صحیح دی. سبق کې دی ښه، یا به فعل وي یا به اسم فاعل وي اسم مفعول وي. نو یا به صفت وي د څلور که په دا جمله کې موجود وي نو بیا خو به هغه متعلق وي، هغه ته متعلق د جار و مجرور ووایي، یعنی جار و مجرور به هغې سره متعلق کې. او که پکې موجود نه وي نو بیا به ته راوباسي او معنی ته به سوچ کوي که نه په معنا چې کله پوه شي ترکیب باندې چې پوه شي نو خود به خود به دا متعلق او متعلق باندې بیا پوه شي چې کم اسم سره او کم فعل سره دا تعلق نشي. صحیح دی. مخکې د سبق را روان دي نو تاسو به انشاءالله شرح صدر وشي. سوره فاتحه ترکیب نه مخکې پرون چې مونږه سبق ویلی و هغې به لږ شانتې دوباره گردان به وکړو، تکرار به وکړو که نه. لمبا اردو کې لمبا آدمی د سړي چې کوم دی د دې صفت شوی دی په لمبای شي لمبا اوږد دی. نیک ہے دا خبر دی مفرد دی. او د دې ترجمه داسې دی الرجل الطویل صالح. او مفرد مبتدا دی قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام په اردو کې الله کا کلام دا کم مرکب دی کاکی پکې راغله. عربي سرنګ دا کلام الله القرآن کلام الله. مخکې د سورة الفاتحه غبه کوو انشاءالله دا لږ غکه صفه حیم سورة الفاتحه د دې ترکیب به کوو انشاءالله دیر پورې وکړو. مالک یوم الدین الحمد لله رب العالمین. اول چې تاسو ترکیب کوئ نو اجرا به کوئ، اسم به بیل راوباسئ پکې، فعل به بیل راوباسئ، حرف به پکې بیل راوباسئ. ٹھیک دی. دا الحمد څه شی دی؟ فعل دی که اسم دی؟ او کم اسم دی؟ کم اسم دی. معرفه دی که نکره دی؟ ځکه چې الف لام پې داخل دی.
الحمد معرفه دی. تاسو ویلي چې اسم په اول کې راشي او معرفه وي نو اکثر غز شي مبتدا. نو الحمد څه شي ترکیب کوه؟ الحمد مبتدا. ٹھیک ته مخکې پسې وایا لله. لله کې دعا یو پکې حرف ته لام. لام حرف جار دی و الله څه شي دی؟ او اسم دی مجرور دی. لله لام حرف جار او دی الله نوم چې کوم دی اسم دا مجرور دی خو لیکن بل څه شی هم دی مخکې نه لام جار شو موصوف شو. موصوف هم دی ځکه دا ربي صفت دی. ربي صفت دی یو صفت دی کنه. ها او ربي صفت هم دی د رب بل څه شی هم دی مضاف هم دی. سوچ مو وکړه رب صفت هم دی مضاف دی ځکه چې رب العالمین. رب العالمین اینا आवाज د څه شو د جمع आवाज اینا او د غ आवाज د حالت جر کې حالت نصب او جر کې اینا आवाज. نو رب العالمین اینا आवाज راغله نو دا مجرور دی. او رب چې دی څه شی دی مضاف الیه مضاف ته او العالمین مضاف الیه مضاف الیه څه شوی مجرور وي. دا این आवाज د مونږ پیژندو چې دا مجرور دی. نو مضاف مضاف الیه دا یو صفت شو یو. ٹھیک ته الرحمن صفت ثانی. الرحمن وایا کنه صفت اول خو رب العالمین شو کنه. الرحمن صفت ثانی. الرحیم صفت ثالث. مالک 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 څه شی دی؟ مالک یوم. مالک یوم. مالک یوم دا څه شی مضاف مضاف الیه. مالک یوم مضاف ته او یوم یې کوم دی مضاف الیه دی او بیا دا مضاف هم دی یوم الدین. یوم الدین نو مضاف سره د مضاف الیه او دبل صفت صفت رابع صفت او د ټول څلور وړ صفاتونه د موصوف لپاره مجرور شو. جار د پر مجرور شو او بیا تاسو ما ویلیو کنه چې متعلق کیږي ورستو ور سره فعل نشته ده. اسم فاعل څه شي نشته چې مونږ متعلق نو د لپاره متعلق راو باسي. معنا یې څه ده چې حمدونه الله د پر حمدونه څه شه ثابت دي. حمدونه نو ثابتون به ورته راو باسي. دا اسم فاعل دی کنه ثابتون فاعل. بیا به د اسم فاعل چې دا کنه ثابتون دا فعل دی او پکې ضمیر چې کم دی هوا دا فاعل دی. صدا فعل او فاعل سره د خپل جار او مجرور متعلق او ظرف مستقر دا به خبر شي د پاره دا مبتدا. مبتدا سره د خبر جمله اسمیه خبریه. ټیک شو کنه تاسو کولای شئ بیا دغه ترکیب صحیح بس.